محمودی اسکر عوامو کی کم کالج او یونیورسٹی والا خلق چوي دیو صرف دغه دنیا په تعلیم پسې لګیدلې وي دا قرآن او حدیث دیونه زده کوي حالانکه دنیاوی علم سره سره دا قرآن زده کول دا لازم دی کم خلق هم چې ساينس لولي دی چې قرآن نه زده کړي دی په دغه ساينس باندې بالکل نه پوهیږي سم نه پوهیږي سوار لسو کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن په واسطه باندې خبر را کړیو چې والجبال اوتادا دا غرونه دا په دغه ځمکه باندې میخونه دي نو وس تقریبا 13 کال د جدید ټکنالوژي د کم ساينسي تحقیق چې هغه تحقیق راغی چې دا غرونه په دغه دنیا باندې ولې دي ځکه چې دا په دغه دنیا باندې ځکه دي که دا غرونه نه نو دا دنیا به داسې ډکېدل ځکه چې په اوبو باندې دا تقریبا وس ساينس راغی تاسو سوچ وکړئ چې 1400 کاله مخکې رسول الله د دې پیشنګویي او صراحتا ویلو نن دنیا د ټولو نه لوی لوی ساينسدانان وس د دې خبر معلومات لګولی شي دا قرآن کې څومره تعلیمات پروت دي لیکن موږ زده کوو نه بل کم خلک چې سکول کالج یونیورسټي کې وي او ساينس سره واسطه وي نو تقریبا 13 کال د ساينس ټکنالوژي د دنیا نه لري د دنیا نه ډیر زیات غټ یو سیاره چې دا دنیا په شان دي تقریبا کروڑو چند هغه سیاره د دین لوی دي چې هغه ته بلیک هول ویل شي هغه سیاره تحقیق وس زمانه کې وشولا لیکن کله چې موږ قرآن مجید وګورو الله پاک 1400 کاله مخکې د هغه ستاره او سیاره په باره کې الله خبر را کړی نن دغه خلک دی دنیاوی تعلیم پسې لګیدلې دي نو مونږ ته پکار ده چې دنیاوی تعلیم سره سره مونږ د دین اسلام تعلیم هم زده کو